یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانینګ څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای دې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه ستا ویل او قران راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو ادیرې له بوتله ول دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملې ول 2.5 غزه کې ول 2.5 غزه زمام نو 2.5 غزه ستام ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام ده او 2.5 غزه زمام ده په 2.5 غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کې یو ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمون ته دی خان حیران لیونه شو چو بیڑا اسویم دا اللہ والو خبر داسی وی چی پا دیڑا کی نناوزی اوڑا کی سورے ہوگی دا اللہ والو دسی خبر استما توائی چی دا خانه تولا نشا پا دیو خبر داغا دماغ نا ہوا تا چی ما خود بنیم گز از مکا دا وزر جیره بخو ندا دا زپا کم قهر اختا ہے نوار خانی و نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کیا نو عزیزانو هم نشینی داغا چا کوئے چکم فقیران زدر ترشتیا ہوئے نن میں کتا د دکان مخی تا دا سے ڈلے ڈلے روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو ادیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به چای باندې کړې وي په لوټه کې هغه به څکلی ونې لاندې به ناست چرته بچا غزینا بل زی تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چې واغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغي جماعت والا ته چې زګور ما غزما د بچپن فقیران را یاد پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولې او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نغدي اجداد پرېږده امې کتو کوار تطلمانو چې غاخی نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بسترای په خپله اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویلی
ویلتا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطر نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي کنه او ځان مولانا سے خپل لار وها دومره لوی سره نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني دا چې پچایو